د حج مبارک دا سعادت ته الله پاک مونږ او تاسو ته بار بار نصیب وګرځي ځکه چې د پنځ بنای اسلام دا پنځم رکن د حج د دې په باره کې په قرآن عظیم الشان کې او په احادیث مبارکو کې ډېر زیات اهمیت بیان شوی دی رب کریم جل شانه بسلورم سپارہ کے بصورت آل عمران کے آیات نمبر 96-97 کے فرمائلی ان اول بیت وضع للناس بے شک اول کور چې په مخ د ځمکې خل شوی دی او مقرر شوی دی د خلکو د پاره للذي دا هغه کور دی ببکة مبارکن چې په مکه مکرمه کې دی بکا مکہ دا د بیت الله شریف دغه علاقې د حدود نوم دی بکا او مکه هغه ځای ته ویل شي چې هغه د ټولو ځایونو نه اوچت وي اعلی وي او رب کریم دو صفتونه بیان کړي مبارکن و هدن چې دغه ځای چې دی دا مبارک دی او وهدن او سبب د هدایت دی للعالمین د پاره دا عالمین او د مخلوقات سمرا مخلوقات چې دي که انسانان دي که پیریان دي که فرشتي دي که نور مخلوقات دي د دې ټولو د پاره دغه مقام د عزت او د هدایت او د قدر دی فيه آیات بینات رب کریم فرمیلی دی پدی ځای کې علامی دی ښکارا واضحه مقام ابراهیم هم پکې دی سبحان الله دا هغه مقام دی چې د حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام د قدمونو مبارکو چاپونه په کاڼي کې جوړ شوي دي او دا ډېره لویه نښه د قدرت الہ فرمائی ومن دخله کان آمنا او څوک چې دغه ځای ته داخل شي دغه بیت الله شریف حدود ته دی په امن بند شو دی دا ټولو نقصاناتنا او د ټولو شرونو د شریرانو نه په امن کې دی ولله علی الناس حج البیت او د الله د رضا د پاره په خلکو باندې حج کول د بیت الله شریف دا فرض دی ورستو شرط لکه من هغه چا د پاره استطاع الیه سبیلا چې طاقت لري استطاعت لري دیتا د لارې د سفر د خرچې نو په دغه خلکو باندې د بیت الله شریف حج کول دا فرض دی ومن کفر او چې څوک انکار او کفر کوي نو فإن الله غنی عن العالمین الله پاک بے پروا دی او غنی دی د مخلوقاتو معنا دا د څوک د دین انکار کوي او نزي ورته نو د الله ورته حاجت نشتا دغه خلکو ته ورتلو والا خلق معزز او محترم دی او نو ورتلو والا خلکو نه الله بے پروا دی الله یې پروا نه ساتي چې هر کند کې پریوزی هلاک شي معزز السامعینو دا حج د بیت الله شریف حج په لغت کې مطلق قصد کول ته ویل شي یو عزم او قصد کول د هر کار چې هغه ته په لغت کې حج وي او په اصطلاح د شریعت کې حج هغه ته ویل شي چې په دغه ایامو د حج کې په دغه ورځو د حج کې چې دغه د ذل حجې د میاشتې نهما یعنی اتما نهما لسما یولسما دولسما او دیارلسما تقریبا دا 15 ورځې په دغه ورځو مخصوصو کې دغه ارکان مخصوصه ادا کول پاغه مناسک ادا کول په خپل مقاماتو کې د حج ویل شي
اوس که یو سړی په دې ایامو کې یا د دین مخکې د بیت الله شریف طواف وکي صفا مروه کې سعی وکي نو دې ته حج نه وي ولې چې هغه ورځې مخصوصي نه دي هغه ایام مخصوصه پکې نه دي هغه خاص ورځو کې دغه ارکان په دغه نیت سره ادا کول دي ته حج وي که یو سړی مینا ته لاړ شي یو شپې په دې دوه شپې وکي یا لاړ شي مزدلفه ته یا لاړ شي عرفات کې شپې تیرې کی خو چې دغه خاص ورځې نه دي او په نور ورځو ځي نو دې ته حج نه وي په دغه ایام مخصوصو کې ورتلل او دغه ارکان کول ادا کول دې ته ویل شي حج د حج په حق باندې آیتونه ډیر راغلي دي واتم الحج والعمره لله بل آیات کریمه کې دویمه پاره کې رب کریم وی تاسو پوره کې حج او عمره خاص د الله د رضا د پاره او په دې باندې چند احادیث د تاسو ته وایم صرف لفظي معنا د هغه حدیث مبارک پښتو کې کومه ولې چې علماو د پاره بیا خلق عبارت وی او داغي کې چې کم اجرا دا هغه پکې کوي نو هغه اجرا بیا دا طلباو د پاره کیږي او د علماو د پاره کیږي نحوی او صرفي او لغوي اجرا کول عوام مسلمانان رونو د پاره صرف لفظي ترجمه پکاري او د لفظي ترجمه سره سره د یو مشکل خبره وضاحت پکاري په دې مناسبت سره ز تاسو ته یوسو احادیث مبارکہ پدی باندې بیانوما یو حدیث امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ تیز حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ په صحیح مسلم کې په باب فرض الحج کې دا حدیث راوړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه والاستلام اے خلقو پتا سبحان حج فرض دی لہذا تاسو د الله د رضا لپاره حج وکړئ یو سړی پکې یا رسول الله هر کال بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه جواب ورنک چپ پاتې شو بیا ویل هر کال بیا حضور پاک چپ پاتې شو دریم ځلې بیا وی نبی علیہ السلام ورته فرمایلی کچره ما ها کړي وچ آو نو بیا به هر کال غوړې پتا سو حج فرضو او خبردار کله چې زه یو خبره اونکه منومانه پکې تپوس مکوي ولی چې تاسو نه مخکې خلکو د خپل پیغمبرانو نه په مسلو کې بار بار پوښتنه کولې او بیا هغه خبره سرته ونه رسوله نو داغي په وجه هغه خلک هلاک شو او تاسو ته چې څو پورې زه حکم اونکم بس پاغي عمل کوي پاغي کې چون چرا زیاتې کمې د ځان مکوي د ځان پکې د زابې زای پختنه او تاسو را مکوي چې دا بدسي او دا بدسي نه بس چې خدای پیغمبر سوی بس وې عمل نه او صدق دویم یو ذل رسول الله مبارک نتپوسو چې کم یو عمل افضل او بهتر دی رسول الله مبارک او فرمایل چې د الله په ذات باندې ایمان د الله په صفاتو په نومونو باندې ایمان وروړل فرض دی بهتر دی به تپوسو کو چې بیا نبی علیہ السلام وی فی سبیل الله الجهاد فی سبیل الله جهاد کول دی بیا دریم تپوس وی چې بیا رسول الله مبارک او ویلې
حج مبرور آغا حج افضل دی چا قبول شوی وی حج وی. امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ هم روایت کړی دي چې رسول الله مبارک فرمایلی دي. دریم حدیث ته چا چې حج وکړو د حج په ایامو په هغه وختونو کې په حج خبرې ونه فسق کارونه ونه کړل نو دې د ګناه نه داسې پاکیږي لکه څنګه چې د مور نه په دغه ورځ باندې دی پیدا شوي داسې دی د ګناه نه پاک شو. سرورم حدیث امام بخاری و مسلم روایت کړی دی. رسول الله مبارک فرمایلی دی چې چا عمره وکړه او د هغې عمرې نه وروسته بیا بله عمره وکړه څو میاشتې پس نو د دغې عمرې نه تر دې وخته چې د څونه ګناهونه کړي دي واړه هغه ګناهونه ورته الله په دې عمره سره معاف کوي. دغه شان چې حج یې کړی دی او تر بل کاله پورې دی بیا حج ته لاړ شي اگر چې حج یو کرتا فرض دی او چې دی بیا هم حج ته لاړ نو دی دواړو منځ کې چې څومره خطا ګناه د کړې ده هغه ورته ټول الله تعالی معاف کوي. او دا په ثواب په مانځه کې هم دی. یو مونځ دیو کو او بیا دویم مونځ ته را دی او په ټیم دی او پابندۍ سره دی که شرایطو برابر نو د منځ د مونځونو کې چې څومره ګناه تا نشي وي هغه ټول تا ته الله معاف کوي. او د حج مبرور معنی مقبول شوی د دې ثواب صرف جنت تجارت په الله ورکوي. حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام د بیت الله شریف حج کړی دی طوافونه کړي دي بیت الله شریف. دا بیت الله شریف فرشتو جوړ کړی دی اول ځل دا لس کرت جوړ شوی وران شوی دی اول ځل فرشتو جوړ کړی. دا غینه پس د بیا ابراهیم خلیل الله علیه السلام جوړ کړی بیا دا غینه بعد نور تاسو دوارو کې د محبوب کریم علیه السلام په زمانه کې حضور پاکم یو کرت دا جوړ کړی. بیا دا غینه رستو دا امام مالک رحمت الله علیه په دور کې یو ځل جوړ شوی دی. اوس 100 کاله مخکې فهد بادشاہ دا دوباره جوړ کړی او دا سلمان چې دی دم دوباره جوړ کړی دی سره 11 کرته جوړي تاریخ لحاظ سره 10 کرته دا جوړ شوی وران شوی دی. طوفان نوح کې چې خراب شو دیوالونه چته خراب شنو بیا حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام جوړ بیا د جرهم قبیله والو جوړ ک بیا قریش جوړ ک بیا حضور پاک جوړ ک هارون رشید بادشاہ جوړ کړي. بهر صورت دا تاریخ ما مخ کې بار بیان کړي. کله چې ابراهیم علیه السلام تیار کنو رب کریم وتو فرمل واذن فی الناس بالحج د ټول خلکو ته اعلان د حج کچ دې تراشه وبلسم پارک الله پاک دا واقعیا ذکر کړی دا ابراهیم او اسماعیل علیہ السلام په یوځای دی دا بیت الله شریف آباد کړی دی دیوالونه خېجولې دي. ابراهیم علیہ السلام وی پروردگار عالمه زما आवाज بچا چاته رسی الہ ورتوی ته आवाज وک رسول زما کار دی په جبل ابي قبيس باندې ودرېګا او आवाज وک. ابراهیم خلیل الله علیہ السلام आवाज کوي ایها الناس بنا ربا بیتا اے خلقو رب العالمین تاسو له یو کور ساز کړی چې دې ته بیت الله شریف وي د دې حج تراشه هغه आवाज چې وکړو د دوار جانو سردار مبارک فرمایلی دي حدیثو کې براشي در توس براشي ویمبا چا وته ویلی دی لبیک نو هغه به یو ځل زی حج تا چا دو ځل ویلی دی به دو ځل زی چا درې ځل ویلی به درې ځل زی. دا میندو او د پلارانو په شاګانو کې چې کوم اوازونه کړي د غیب همزي تر قیامت پورې دا سلسله ده.
رسول الله مبارک فرمایلی دی حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے روایت شپږم حدیث چې د کمزور خلکو د پاره حج دی دا جهاد دی جهاد دی اول کې جهاد نشي کولای نو بیا به حج ته ځي ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې خدو باندې جهاد صحابه او فرمایل او د دې په ذمہ باندې جهاد دی او هغه جهاد نه دی چې کم کې جنگ کول دي بلکې د دې په ذمہ باندې حج او عمره کول دي حج لبزي عمره لبزي اوس بعض صحابه کرام او بیبیان او د حضور پاک بیبیان غو حج ته تللی دي کړه نو دا هغه وخت کې دا حکم وو دا جهاد ته تللی دي چې هغه وخت کې به غیبی بیان بوتلې خدا حکم درستو خلکو د پاره دی چې صرف دی به حج او عمره تتلیش او jihad ته خزینی شتلې او کا نفیر عام شو نفیر عام دی ته وي چې خدای مکه په دې کلی باندې د کفارو د سلور طرفه حمله شروع شوي او صرف مسلمانان په دې کلی کې د نور نشته نو دلته بیا خزه او سړی په یوځای باندې jihad ته وځي په داسې حالت کې بیا په ټولو باندې jihad فرض کیږي او چې داسې مرحله نی راغلی نو بیا صرف په سړو باندې فرض دی رسول اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم او فرمایل حج او عمره کول محتاجی ختمه گناهونه رجی دا سے گناہ رجی لکا دور بٹے کی چے اس پنواچ یا سر او سپین پا بٹے کی ارد کی ورولی او چراوی با سے او زنگ منگتے اور اخری دق شانت دا حج و عمرہ دا انسان نا گناہ رجی امام ترمذی دا حدیث راوڑی تھی رسول اللہ مبارک بالحدیث کی فرمائی لی دی امام بخاری راوڑی دی چې پر رمضان مبارک په میاش کې عمره کول ما سره داسې ثواب دی لکه د حج برابر چې ما سره حج کړي ولې چې پر رمضان په میاش کې عمره ډېره ګرانه هلته ګرمي زیاتې یو لږه تنده ډېره بل حدیث کې راځي چې حاجی حج قبول شي دی به د خپل کور والو د 400 کسانو شفاعت کوي د 400 کسانو چې جهنم ولا واجب غیله شفارس پکې او د ګنا نه په پاکی بل حدیث کې نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې څوک د بیت الله شریف حج تروان شي په اوخ باندې یا پیدل یو قدم دی اخلی کده اوخ قدم دی کده د خپو قدمونه دي هر یو قدم باندې الله دې لپاره یو نیکی لیکي یو نیکی ولا لکی یو ولا گناہ معاف کی یو ولا درجه اوچتای کله چې حج کی بیت الله شریف طواف کی صفا مروه کی سعی کی بیا سر اخری دې د گناہ نه داسې پاک لی لکه په دغه ورځ چې د مور نه پاک پیدا شوی وي رسول الله مبارک د دې په حق لډ فضایل بیان کړی دي سوچ بیت الله شریف ته پیدل روان شي نو هر قدم باندې الله پاک دل پاره وسونی کې لیکي وسونی کې په هر قدم باندې دل لیکي او د حرم په حدودو کې چې بیا کم قدمونه دی اخلي وګوره وته نو هلته یونی کې یو په لاک ده نو ولکش نو یو قدم باندې دل الله پاک ولکنی کې لیکي سولکا ولکنی کې دعا کوي چې خدای مونږ بیا سره تاسو بیا خدای بوزي حج د بیت الله شریف ولکنی کې تعالی د بیت الله شریف په حدود کې په حرم شریف کې لیکي نو چې هر قدم علی نو 1 کروڑ ته جوړيږي حساب کوا
بل حدیث مبارک کی راغلی دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی امام ابی ہریرہ سے نے روایت چې حاجی حج کی دت گناہ معاف او چې چا د پاره بخنو غواړي نو هغه تم الله تعالی گناہ معاف کوي چې چا د پاره بخنو غواړي کنه نو هغه لم الله گناہ معاف کوي دا ځکه خلک حاجانو لورزي وای سه مال ال دعا غواړه ولی چې ال تدر دعا غواړي نو هغه قبري تعالی په الله معافي نصیب کوي بل حدیث مبارک کې راغلی دی چې پچا باندې حج فرض شي فوراً دلاړ شي ټیل مټول د نه کوي څه پته لګي چې بیا پس چلو نشي پاتې نشي ولې چې انسان کله یو حال کی کله بل حال کی رسول الله مبارک فرمایي چې الله تعالی داود علیہ السلام الله تعالی ته سوال کو داود علیہ السلام الله نه سوال کوي ورته وی الله چې ستا یو بنده ستا کور تراشي ستا زیارت ته ستا د کور زیارت ته بیت الله ته نو ته هغه سور کې عجیب سوال کی ته ولوي سور کې پیغمبران دي یاسبین خلق دي نه الله پاک ته وی الله ته سور کې نو الله پاک ورته فرمایل چې دا ظاهر دا حق ته پاکور والا چې دې داغه کور لورغه نو اغلب عافیت ور کوي او دوی مداد چې داغلب امن ور کوي او زما کور بیت الله چې راشي نو زبو ته ټوله ګناه معاف کما او د هر مصیبت نه په امن کې وساتم دا بل حدیث مبارک وی په مینا کې زه حاضر وم نبی علیہ السلام مینا کې یو انصاری راغی نبی علیہ السلام مبارک تا کې ناست رسول الله مبارک ته چراغ نو د پړ کې سم مسله ساتلې و دغه صحابي یو دی ور سره لار کې بل صحابي ملو شو ثقفي د ثقيب قبيله نو دا دواړه چې را روان شو نو دی پزړه کې وای چیرې مونږ د دواړو جان پیغمبر مبارک لزو سردار مبارک لچې مونږ ته د دې بارک وای چیرې څوک چې حج لراشي نو د کورنا په دې نیت نو اغله بس ثواب بیا چې طواف کې اغله بس ثواب بیا چې عرفه کې شپو کې اغله بس ثواب عرفات تراش بیا شیطان ولي وغیرہ وغیرہ دا ټول خبرې زړه کې دواړو کړې دي ظاهري یې نه دا صحیح روایت ته چې کله رااله حضور پاک په هغه موقع باندې مینا کې پاک کال د حج مخوا مینا کې مبارک مینا کې حاجان دوش په کوي کدرې کوي یو د مېش په یو د نوري وي محبوب مینا کې دی چراله د خپل کورنو خیمونه نبی له سلام تر چې کېناستل نو حضور پاک وته وی تاسو چېړه کې کم سوال نیولې دي زه درته جواب درکم که تاسو راته وای دا سوال راته تاسو وای که زه د تم داسې جوابونه درکم نبی له سلام مبارک دا صحابه ته یا رسول الله تاسو راته جوابونه وخایې چې مونږ پړ کې سدي سو سوالونه مروړي دي سبحان الله د صحابم دا عقیده و چې الله پاک زموږ پیغمبر زموږ د زړه په سوالونو پوي کړي دي ذکرانه پختنه کوي زموږ د زړه په تپوس باندې پوي کړي دي خمات اوس ګوره دا صحیح حدیث ته چې اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله تعالی د مؤمن د فراست نه ویریږي ځکه د الله تعالی په نور باندې لیدل کوي
نو نبی علیہ السلام ته دا صحابه وی چې سیب تاسو راته وخی رسول الله مبارک وته وی تاسو د دې د پاره د کور راوتلی دا سوالونه پړ کې راوړي دي چې څوک د کور روزي بیت الله شریف تزي نو هغه لپاره پدې کې څه ثواب دی یوم دا سوال دویم دا سوال دی چې طواف کی بیا 2 رکعات منځ کې د طواف نه بعد هغه د پاره څه اجر دی بیا د صفا مروه نه چې فارغ شغله څه اجر دی دا عرفه د شپې او دا سټوره وته په نمبر وی دا صحابه ورته وی والذي نفسي بيده زمون د قسمی په هغه ذات باندې چې ته په حق پیغمبر را لګلې یا رسول الله دقه خبره مونږ پړ کې راوړې دي د دې ته پوس لراغلیو قسم خوري چې زمونږ د په هغه ذات قسمی چې تاسو په حق پیغمبر را لګلې دقه سوالونه مړ کې راوړې دي دا پختنه راوړې نبی علیہ السلام وی واره کوم سړی چې په دې نیت باندې د بیت الله شریف په نیت باندې د کور روز او دې چې دې هر یو قدم اخلي کده اوخ قدم دی او کده پیدل قدم دی په هر قدم باندې دل الله یو نیکی لیکي یو له ګناه رجي او کله چې د بیت الله شریف طواف وکړو دا غینه بعد 2 رکعات منځ نو دل الله د یو غلام د اسماعیل علیہ السلام د خاندان د غلام د آزادولو عمر ثواب ورکړي او چې کله دی په صفا مروه کې سایو منډوي او چکر په صفا مروه کې وخی نو رب کریم دل پارام پدې سایه باندې د او یا غلامانو آزادولو ثواب ورکړي لکه د چې او یا غلامان آزاد کړي او د عرفه پورز باندې چې د عرفات په میدان کې ولاړی سر توري په یبلغ په ولاړی لاسونه اوچت کړي وي جاړي خپل رب نه بخنه غواړي نو دا غي ثواب داد وره زما صحابه کرامو رب کریم اسمان د دنیا ته تشریف فرمایي کوي د خپل شان لایقه او بیا فرشتو ته وی فرشتو ګورئ تاسو وی بن انسانان م پیدا کوا فسادونه بکئی اے زما فرشتو وګورئ زما بندگان دلر لري زینون راغلی دي د سرويخته ببر دي خیرن او دړو اهل دي او زما د رحمت امیدوار دي اے فرشتو اوره د عرفی پورس چې دی ماته د عرفات په میدان باندې سر تور سر ولاړ فریاد او جړا کوي اے زما بندگانو ما ستاسو ټول ګناهونه وبخل اگر که د زمکه د شګې پشمیر دي د باران د ساس کو پشمیر دي د سمندر د زګونو پشمیر دي نو دا ټول مې درته معاف کړل ټول مې درته وبخل اے زما بندگانو واپس شي تاسو ته بخنه شوی دا او چې د چا د پارم سفارش کوي نو تاسو سفارش داغي حق کې مقبلو ما دا د عرفه د ورځې ثواب دي د حاجی او تاسو بل سوال ډکه دانی ولې د چکلا د عرفات نه فارغ شي مزدلفه تراشي او بیا شیطان اولی نو د شیطان په وشتلو کې څومره ثواب دي تاسو دا سوال مړه کېشتا وی او قربان وی ای زما بندگا ای زما صحابه کرام وره الله تعالی فرمای وی چې کله دی شیطان اولی د شیطان په وشتلو باندې الله د غټ ګناهونه معاف کړي
غټ ګناهونه کړي په دنیا کې هغه مرته الله د یو شیطان په یو غزار ایستلو معاف کوي شیطان چې ویلي الله اکبر رضا للرحمن ورغما للشیطان او کاڼې به ورخوشي کی او قربانی چې کله وکړي نو دا ستاسو دپاره ذخیره جوړېږي آخرت کې به بدلې درکوي او چې کله د قربانۍ ویښته د سر ویښته د ځانه وخورئ نو د هر ویښته په بدله کې الله یو نیکي تاله لیکي او یو ګناه دې معاف کوي سر باندې به څومره ویښتې وي د انسان شمیر کوه او چې د هغې نه بعد طواف زیارت وکړې نو یو ګناه هم تاله نه وي طواف زیارت په وخت کې بیا فرشته هر هغه انسان چې طواف زیارت کوي نو دله په دې شا باندې لاس کیدي فرشته ورته وایي ځه که آینده کا د دې نه پس که نور نیک عمل نه کړي نو دام تعالی کافي او شافي دي دا ولا فرشتې شاباسي ورکوي دا حدیث ګڼو کتابونو راوړی دی حدیث نمبر دی 32 جلد دویم صفحه 110 الترغیب الترهیب راوړی دی کتاب الحج کی معزز سامعین څوک چې حج لذي یا عمرې له پلار کې وفات شي نو دل الله د حج او عمرې ثواب هر کال لیکي په دا ورځو کې او یا غزا لذي او په جهاد کې د غزا نه مخکې په لاره کې مړ شي نو دل الله د غزا او د جهاد ثواب لیکي او بل دا د چې حضرت عائشہ رضی الله عنها روایت ته چې د حج په لاره کې یا د عمرې لپاره څوک ځي او مړ شي نو قیامت کې به الله د سره حساب کتاب نه کوي ورته به وایي چې زه هم داسې جنت ته لاړ شم ته حج له روان شوې عمرې له روان شوې بل حدیث کې داسې راځي چې دا حج یو ستنه ده د اسلام چا چې دا ستنه ونیوله نو الٰه به جنت ته په دې باندې داخل کړي د دې دپاره بل مانع نشته البته حج ته چې ځې نبی علیہ السلام فرمایي چې وس دې او حج دې ونه که نو ته چې مړ شوې نو یا نصرانی مړ شو یا چې دې عیسائی مړ شوې دا یهودي مړ شوې چې وس دې او حج نه کوې او مړ شو نو حضور وایي دا سړی یا یهودي مړ شو یا نصرانی مړ شو باقی ټلی وواله په دې کې نور احادیث مبارکم ډېر زیات راغلي دي د نهمې ذوالحجې نه احرام تړل بیت الله شریف طواف کول په دې نیت ورتلل دا مسائل فقیه دي په دې کې دا به درته وایم په نهم کال د هجرت باندې هر فرض شوی دی قطعي فرض دی د دې نه انکار کولو سره سړی کافر کیږي حج دپاره که ښځې وسوي ښځې باندې ځان له فرض دی په سړي باندې ځان له فرض دی په زوی باندې ځان له دی په مور باندې ځان له دی چې طاقت یې وشي که کمې ښځې بوډۍ دی او که ځوانې دي په دې ځان له فرض کېږي چې وسې وشي د دې شرایط دي د تلو هغه به درته انشاءالله بالتفصیل بلې جمعې ته بیا که خیرې بیانومه چې د حج دپاره د واجب کېدو 8 شرطونه دي دغه 8 شرطونه چې په چا کې موجود شو بس په هغه باندې حج شته که دغه 8 کې یو شرط پرې رانغی یو شرط پې موجود نه شو بیا حج پې فرض نه دی دا ډیر ضروری او اهم شرایط دي لکه څنګه چې په مانځه کې د مانځه د کولو نه مخکې 9 شرطونه دي په دغه 9 شرطونو کې چې یو شرط تا ادا نه کړ نو ستا مونځ نه کېږي دغه شانتې د حج دپاره خپل شرایط دي چې دا شرطونه د سر ته ونه رسول
نو تا باندې بیا حج نشتا. دغه ان شاء الله بالتفصیل د حج بیل شرایط دي، د حج بیل فرایض دي، د حج بیل ارکان دي، د حج واجبات دي، د حج سنت دي، د حج مستحبات دي، د احرام خپل چې دی وا شرایط دي. دا به ان شاء الله بالتفصیل تاسو ته ټول بیان کوم چې مکمل دا یو مسله د حج من وعن ټوله سره د ښه تفصیل ان شاء الله تاسو ته زدا گوش گزار کما او بیان کوم استاد غوونه ته ورسوم کې دې شي دا چې خوشبخت پکې وي او غدا یاد کی او دا مقبر راشي او په دې بیا غو مقبان عمل درآمدو کی. دعاو کې چې الله پاک زموږ استاد سي د دې عظیم فریضه ادا